आमिर तकाली को इंसाफ, आमिर तकाली को इंसाफ, हम आमिर तकाली के ډیر ظلم شوی دی. ظلم په دې شوی دی چې یو خو د اسلام خلاف کار شوی دی، بل په پښتون صوبې کې یو کار کېدل د پښتو کوم روایات دي د هغه خلاف شوی دی. وسره دی په خپله د آئین د قانون د پاکستان کوم آئین دی دې بې عزتي کړې دی. نو دې مطابق باندې دې ته ډېره سخته سزا ورکړلی شي. صرف دا کار نه دی چې هغه معطل کړلی شي، یوه داسې سزا ورکړلی شي چې آینده داسې کار ونه شي. ولې دا داسې کار دی چې په حیثیت پښتون زه ورباندې شرمېږم. زه پولیس کې نه یم، زه ورباندې شرمېږم. په حیثیت پښتون یمو خویندې میندې ورباندې شرمېږي. دا کار چې کوم دی دا په کار نه دی. نو بېګا مو سوچ کولو چې بیا مو یایو چې وبا راغله، بیماري راغله، شا به مسکونه وه چې دوره خلک مړ کېږي. نو وجه خو همدا دی که نه، دې نه زیات ظلم چې وشي بیا به دا بیماري نه رسي. نو د خارې نه پرسان حوالې سره ما یو شعر وړوکی غوندې رایاد شوی چې زمونږ هغه وطن نه دی، زمونږ هغه وطن نه دی چې بربند پکې پټېږي، دغه خارې نه پرسان دی دلته پټ هم برمنډېږي. نو بیا مونږ وایو وبا راغله ډېر په یو ځای بیمارېږي. نو چې زمونږ دغه حال وي خدای به نه په غوسه کېږي. نو موږ دا یایو چې دا ملک څه روان دي، که بیماري رسي که هر څه رسي دا ټوله همدې وجه دی. نو په کار دا دی چې اول انصاف حکومت راولي. ویلي چې حضرت عمر فاروق خپل ځان نه د انصاف شروع کړي وه، نو چې انصاف راولي ځان نه به راولي. څنګه دپا په یو عام شهري باندې لګایي، داسې دپا و پولیس والا باندې هم لګایي. د کومې نرمې دپې لګولې دي دا موږ سره نه منو. څنګه چې په آئین پاکستان کې دپې دي په کار د هغه شان د دپې دي باندې ولګولی شي، بلکې هغه نه سخته په دې ولګولی شي چې یو د قانون محافظ د قانون بې عزتي کړې دی. نو یو عام سړی چې قانون بې عزتي وکړي هغه خو چلو خبر نه دی. یو قانون محافظ چې قانون بې عزتي کوي هغه ته په کار د سخته سزا ورکړل شي. نو دا ډېر بهیمانه تشدد شوی دی، ډېر داسې تشدد دی چې مو مخکې وویل چې دا مو الفاظو کې نشو بیانوای. نو چونکې دا پولیس کوم دی که دا عوام دپاره یو داسې عمل کوي نو خلکو به دې د زړونو کې نفرت جوړېږي، نفرت به ترې پیلوي. د مومرګلو کومه غونډه کړې مختلفو پارټیانو والا دا امیر تکالی په سپورټ کې کړې دی. هغه څه کوم عزت نفس مجروح کړی دی پولیس والا. لکه څنګه تاسو ته پاته دی پولیس د یو ملک د یوې علاقې تحفظ دپاره وي چې خلکو عزت مال او ځان ته تحفظ ورکړي. بجای دی چې پولیس والا کوم غیر انسانی سلوک وکړو امیر تکالی سره دا بالکل قابل برداشت نه دی. دی چې کوم سسپینشن شوی دی دا بالکل مو دپاره ناقابل منظور دی. مطالبه دی چې دا د پرمننټ د دې ټرمینیشن وشي، مستقل د دې جاب د دې مرګلو د دې جاب ختم شي، د دې کورونه ضبط شي او یوه عبرتناک سزا ورته میلاو شي چې آینده دپاره پولیس خپل عوام سره داسې سلوک ونه کړي. دا مو د امیر تکالی په سپورټ کې دا غونډه دی. دا صرف نن دا یوه غونډه دی که امیر تکالی ته انصاف میلاو نشو انشاءالله مو به نور صبر نه کوو، بیا به دغه ځای نه انشاءالله مو وقت ترو کوو. انشاءالله پیدل ریلی بی پېښور ته باسو، پېښور کې بعد درنویر کوو. ویلې عام ظلم روزانه عوام سره ډېر زیات سواله چې کله یو محافظ عوام سره داسې ظلم وکړي، یو محافظ داسې ظلم بالکل مو دپاره ناقابل برداشت دی. دا بالکل مو اکسپټ کوو نه، بالکل دا شی مو منو نه. نو یو ځل زه بیا دا یم چې کوم امیر تکالی دی وزیر اعظم سی ایم کے پی کې چې کوم دو نرا والا سیاره دا مثالي پولیس دی. مثالي پولیس نن داسې یو شرمناک افسوسناک نه دا شرمناک ظلم یو داسې ظلمي چې څوک ووایي وی ټکی نور نورې حوالات کې بان کې، خو نه دا یو داسې شرمناک ظلم دی چې ظلم یې ورسره ظلم وکړو او دوی چې کوم رقم دی سره سزا یې ورکړه او نه مطلب بربنډ یې کړو نه دی که دا ژوندی ټول عمر ته به مړي نه. داسې محافظ کله داسې ظلم کوي مو بالکل دا مو دپاره ناقابل برداشت دی. انشاءالله زه به صرف یوه دا خبره وکړم چې ویر از انجسټس از لا ریزسټنس از اور ډیوټي. چې تا ظلم کیږي انشاءالله مو به ټول از هغه خلاف آواز اوچتو، مو به هغه خلاف و که هغه محافظ کوي که د عوام کوي هغه مو بالکل خلاف و ناقابل منظور دی. تکالی کے ساتھ ہے، ہم امیر تکالی کے ساتھ ہے. پولیس کی ناروا سلوک پولیس کی د پولیس مشر نه د کې پی کې کوم پولیس مشر دی هغه ته مو دغه ریکویسټ کوو
څه دا خلکو ته معطل کړي دي خو معطل خو څه سزا نه دی که نه دا د بالکل خونو ته بوتلی شي وشړلی شي او دا د جیلونو ته بوتلی شي چې انده دپاره دوی د واجې نه نور پولیس بدنام نه شي او نور بیا داسې هغه ونه کړي حرکات چوک ونه کړي ان شاء الله څه دا به مو بیا مخکې څو که د مو اوس په KPK کې ونه اورېدلی شي بیا مو ته د اسلام آباد لارې هم معلومې دي انشاءالله اسلام آباد ته به هم څو خو زه اوس فلحال دا خبره کوم څه حکومت د مو مور و پلار دی مور و پلار خو بچي ته ډېر زیات عزت ورکوي ډېر زیات یې نازوي او مو څه KPK حکومت کوم ونازولو کوم عزت یې مو ته راکړو دوی نه ډېره مهرباني او ډېره مننه الله تعالی دې بل مسلمان ته او بل پښتون ته دا شی عزت په دوی ورمکړی کي او ما د خدای دوی دې ته وصي کي څه بیا دا شی خلکو ته معلوم شو بیا د مو KPK پولیسو د KPK پښتنو او یو پښتون سره دومره ناروا سلوک دومره غټ ظلم یې وکړلو څه هغه ټوله دنیا په ټول پاکستان باندې نالتي آئی سیاره د ټول پاکستان ولا خلک باندې دومره بې عزته یي خو نه دا څه چند کسان دي څه دا داسې بې عزته خلک دي څه د مو هغه بې عزتي یې وکړله د یو پښتون ورور بې عزتي یې وکړله دا امیر تکالي خو مو په خپله یو مجرم جوړو په خپله دې ته یو دا شی هغه ورکوو دعوت ورکوو څه ته د پولیس مجرم جوړ شه ته قاتل شه ته بل مړ کوه خپله دوې پیرې د خودکشۍ اراده کړې دی او هغه کوشش یې کړی دی خو الله تعالی بچ کړی دی نو هغه وړکې زندګي خو یې خرابه کړه هغه چا سره په KPK کې د سترګو د لګولې پوتې نه شو نو موږ د څه دې دپاره حکومت نه د PTI حکومت نه CM نه د وزیر اعلی نه وزیر اعظم ټولو نه موږ پر زور مطالبه کوو څه مهرباني وکړه څه راوبسه چوکونو کې دې ته سزا ورکړه څه بیا بل چا سره داسې ظلم نه کېږي او که چېرته دې ته دې امیر تکالي ته انصاف میلاو نه شي څه دې ته انصاف میلاو نه شي نو دا خلک خو به ډېر مایوسه شي او ډېر زیات به په بغاوت باندې مجبور شي او لکه څنګه یې څه بېګا جلوسونه کړي دي او څنګه احتجاج یې کړی دی نو دې نه به زیات نور شروع کېږي دې ته د سزا ورکړي سرعام دې سزا ورکړي څه ټوله دنیا د دې سزا وکسي څه بیا چېرته هم د هغه سره داسې ظلم ونه شي پولیس نه خو د مو دا تامې دي څه آیا د مو څه مو بربنډ یو مو به پټوي دا مو څه پټ یو دا هم بربنډوي دا تامه دا توقع خو مو ته نه وه مو د تحریک انصاف حکومت نه پر زور مطالبه کوو څه مهرباني وکوئ د امیر تکالي ته دغه میلاو شي او څه کوم هغه سسپینډ کړی دی نو په سسپینډ باندې کار نه کېږي 3 میاشتې بعد به بیا بیلټ وتړي بیا به راوځي ډیپټۍ ته دا د جیل ته د لوډ شي جیل ته د لوډ شي دې ته څه کومې دپې دي دپې د ویر کړی شي او هغه دپې په دې باندې نه دي لګېدلي او دا صرف متل کړی دی په متلې باندې د دې کار نه کېږي دا د مهرباني وکړي څه کومې دپې دي د دې خبرې او د دې ظلم هغه دپې د ویر کړي تکالي के साथ शर्मनाक सलूक तकाली के साथ नारवा सलूक